آخر کې دا چیټ والا وي دعا علی السنه په اجتماع طریقې سره چې ثابت ده کنه ثابت. بس دوه دلیل درته وایم. آیت مبارک کې راځي اذا فرغت فانصب. محدثین مفسرین ترجمه کوي اذا فرغت من العبادة فاستعد بالدعاء. کله چې د عبادت ته فارغېږې نو ځان په دعا کې ستړی کوه. تاسو نه تپوس کوم سنت عبادت دی که عبادت نه دی؟ رب فرمایي چې د عباداتو نه فارغېږې نو دعا کې ځان ستړی کا. نو موږ ځان په دعا کې ستړی کوو. که څوک وایي چې اجتماع طریقه نبي علیه السلام فرمایي مجتمع ثلاث على دعوة قط الا على الله الا يردهما الصفراء. درې کسان به په دعا کې راغون کلم نشي او که راغون شو په خدای تعالی باندې دا حق دی چې د دوی لاسونه به تش نه پرېږدي، خدای به یې دعا قبلوي. نو اجتماعي دعا چې کوم دی دا د بخاري د حدیث نه هم ثابته ده. نبي علیه السلام یو ځل بیبیانو ته وایي تاسو عیدګاه ته ولې رانغلئ؟ وایي صاحب په موږ د اختر مونځ نشته دی. وایي چې اختر مونځ نشته دی ولې دعوت المسلمین ته حاضر نه شوئ؟ هغلته مسلمانان راغونډ وو، اجتماعي دعا وه. هغې ته خو به راغلي چې د مسلمانانو په دعا کې خو شریکې شوي وې که نه. هغه زمانه کې پاک خلک وو، جوماتونو ته زنانه تللی شوې. اوس چونکې بهر ته وتل چې کوم دی دا شریعت کې ممنوع دي، په دې وجه باندې جوماتونو ته تلل او مدرسو ته لېږل د ښځو شریعت کې منع دي. دا یو څو خبرې مې ستاسو حضور کې عرض کړې. نور ستړی یم انشاءالله. وایي صاحب مبارک به اجتماعي او دعا کوي. وما علینا